بجلیګر مولا قانون لاس کې واغسته، بیا اودسه خبرې وکړې، بیا اودسه نامې واغستې د بزرګانو، قانون لاس کې واغسته. خدای له بس جواب ورکول. زما دې د خدای په ذات قسمی چې د پاکستان د ترو او پاکستان د مسلمان کم درد زما په زړه کې دی، والله العظیم کاغذ تاسو په زړه کې شته. زه دا غواړم چې یا الله سحر چې راپاسم او د پاکستان ټول نظام د خدای د قرآن لاندې وي، زه دا غواړم. نو د الله د کرم نظر بیا وګوره چې په پاکستان به څنګه وي. زما عزیزانو د پاکستان اول د پاکستان غوندې فوج والله که په ټوله دنیا کې داسې تکړه فوج تا لکه د پاکستان چې دی، او زمونږ د لاسه تباه دی، زمونږ د لاسه غرق دی. د پاکستان غوندې مجاهد مزاج په ټوله دنیا کې نشتا، او زمونږ د لاسه تباه دی او زمونږ د لاسه غرق دی. نو زما عزیزانو دا دعا په اخلاص کوئ چې الله دې د دې ربیع الاول د میاشتې په برکت هغه کتاب چې د چا تکمیل فالیوم اکملت لکم دینکم باندې شوی، الله دې د ټول ملک نظام هغه کتاب کی، او کافر ملکونه دې الله د صفای هستی نه میټاو کی، او مسلمان ملکونه ته دې الله هغه هدایت کی چې کم هدایت خدای ابوبکر ته کړو، کم هدایت خدای عمر ته کړو، کم هدایت خدای عثمان ته کړو، کم هدایت خدای علی ته کړو، کم هدایت خدای امام حسن او حسین ته کړو. څه دشمنی و د یزید ور سره چې امام حسن او حسین په سره د بالا بچ ځان قربان کو. ایس دشمنی نه و سوا د دینا چې یزید ته د هغه کتاب د دفعات او خلاف چې کم کتاب زما په کور کې زما په نیکه نازل شوی، نو امام حسین په سره د بچا کچ ځان قربان کو کنه. نو دا دې شیو حضرات تم زوایم چې امام حسین تمام بچی په یزید قربان کړي د قرآن د پاره. نن تا د امام حسین مینا صرف په محرم کې لس ورځې وي، هغه نه وروسته بیا نه لکه زمونږ زنیانو دین رایات چې په بارافات کې څه شو ارشاد پټ شو. انجمن تبلیغ قرآن و سنت و چې بارافات تیر شي اسلام هم تیر شي، اسلام هم تیر شي. نه عزیزان استاد زړه د معشوقي ګوري، استاد زړه څو یار وختي کہ جب تصور دل میں ہو، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں. ہر وقت با دیار پہ زلفو تڑلے اور وہ بچہ کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، د زړه په آینه کې با هر وخت د محمد رسول الله تصویر ګرځي، او چې سرداسي کې پکې ګوري. عزیزانو دا د مليانو نه بیا تاسو کوي چې استغراق په درې قسمه دي. یو استغراق فی الشیخ دی، یو استغراق فی الله دی، یو استغراق فی الرسول. الله سره دي چې مینای لکه رابعه بصری و 24 घंटे الله 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 په خدای قسم او بیا په خدای قسم او بیا په خدای قسم چې مولانا اشرف علي تنوی نن اتیا کاله مخکې درې قسمه خوړلی، والله بالله ثم تالله مجھے خدای لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے.
په دلی کې یو مړی وشو، مفتی کفایت الله زمانه وا، منځ او داسې نه وکړی چې مولیانو ویلي چې جنازه مه کوئ، دا پلیت دی. مفتی کفایت الله صاحب نه استفتاء وشوه چې مونږ او داسې نه وکړی او دا جنازه یې څنګه ویل داسې یو ګواه پیدا کړئ چې په زندګۍ کې په غلطۍ چاته الله نوم د خولې نه وځي، په غلطۍ نو هم جنازه وکړئ، په غلطۍ او چې د زړه نه وي چې الله 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 الله. رابعه بصري شپه ورځ الله 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 وایي ټول الله الله الله. د نیمې شپه ده حال پر راغی. اوس حال څه ته وایي؟ نو تاسو په ایمان وایي چې تاسو حال پیژنئ، شیخ صاحب ته پیژنئ، تا خو هم ګومن ساتلی ګیره به ګومن دی. حال څه ته وایي؟ رابعه بصري حال راغی نو نیمه شپه ده او وایي چې یا الله زما زړه چاودو په الله الله ویلو باندې، او تا یو ورځ مو نه وي چې زه دایمه په حال کې الله ته وایي چې زما زړه چاودو په الله الله ویلو، او یا الله تا یو ورځ مو نه وي چې زه دایمه. نو आवाज ورته وشو، رابعه بصري ښځه ده، आवाज ورته وشو چې گفتا اللہ ہے تو لبیک ماس، گفتا اللہ ہے تو لبیک ماس، وی نیازو شور و دردت پیک ماس. اور اب یہ داستا اللہ ویل چی دی دا زمان لبائک دے وایا حاضر در تولارن سغواری. رابعه بصري خزا دا او چی دا زرق کور دا اللہ کورو او پا جب اللہ نو اسمان نورت آوازش. مجنون پا لیلا مین دے یو شپناس دے کوٹا کی نو یک شبی مجنون بخلوت گائے راز، گفت اے پروردگار بے نیاز، از چرا نامم تو مجنون کر دئی، عشق لیلا با دلم چون کر دئی. نیمه شپه ده. یو مولا رانه تپوسو کوي چې دا مجنون دا قصه مانا نه يرم رښتیا دي کنه مانا ما توي چې دا ما اتكلم معي في العربيه، انا لا ادري لسان الافغان، اتكلم من بات العربي کې خبرې پښتو نه پوهیږم، ما توي نه عربي نه پوهیږم. انت لا تدري العربي؟ ما توي چې نه پوهیږم. ما انت جاهل، لما تكلم معي؟ تذهب. ما سره چې مولا چیرو کی کنه مولا چیرو کی د پدې ستن پکې ووا خوښ دا ورته عربي کې شروع شمه، د عربي کې شروع شمه خلک څنګه پاتې شي. مجن خبره څه مولانا روم نن نظر کاله مخکې تیر دی 12 دفتره مسنوي لیکل ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام معجزات په مسنوي کې راوځي، تمام معجزات، یو معجزه ته بار نه ده. هغه مولانا روم خبره رښتیا ده. اوس خټول دا کړیا کباړ پاتې شو. لاړ هغه مليان غرغشتو مولانا او مولانا ادریس کاندیلوی، مولانا احمد علی لاهوری، مولانا درخاستی، د غرغشتو مولانا صاحب، د غلجو میا صاحب، نافع ګل میا صاحب، اسیر مالټا چې زه به ولیدم ما ته به بجلی ګرا ابلان جی عبد الرحمن بابا یو قصیده وایا دا اسیر مالټا به ما ته وی کوم چې د شیخ الهند سره په مالټا کې انګريزانو سلور کاله قید کړو. مولانا وزیرګل به ما ته وی بجلی ګرا یو قصیده وایا دا ګلاس راکا اسه زه ته ورغلې ما نو کټوره او بمسکلې
دا کټوري دا سن دي داسې ماتې وي نو مالو بس که مناظور دی چې ودرېږه چې کور نه بل کټوری راوړم نو میا صاحب ورته وایي چې همدې کې بیس کي دا مونږ په دې کې نه سکو څه همدې کې یاره په خدای قسم چې د هغه غصه زما په بیړه نقش ته جواب تلخ مې زی بدله به لاله شکر خارا خسته خدای سره تریخ جواب ډیر خوند کوي همدې کې مونږ سره هلته دکان کې مونږ د خاورو کنډول ساتلی دی نو دا سومبور چې راشي که نه دا غوړ غوړ او بس کومه نو په هغه ودیو راغلی نو هغه ډېر غوړ پاتې شوی نو چې هغه اوبه وغوښتې داسې دي دا سنت دي ښه ژبه شونډه داسې کړه په نازله باندې اوسکلې د قسته مې د خاورو کنډول ساتلی دی چې دا غوړ غوندې راشي او د خاورو کنډول کې اوبه ولولي د قسته زما په در کې د دنیادار سړي هېڅ قدر نشي دنیادار بسي دولت بسي قدر د طالب کوا قدر د عالم کوا قدر د چا غریب ملنګ کوا هغه خبره رانه پاتې شوه نو دا حکومته د یو غریب زړه دردول چې سل ځله کعبه ورانه کی الله په دومره نه خفه کیږي لکه د یو غریب زړه درد چې درد یو الله په خفه کیږي دا د چایو ګنډو والا د خدای خاطر وکړي چې منی سي په دې بال بټ له روټۍ پیدا دا خلک به څه کوي کمیټای والا را سم شي ریړې نه پرېږدي دلته یو راغلی یو هڼ استاد و د کمیټای هڼ استاد څه شو وایي هڼ استاد راغلی نو دا ریړې بیا ټولې نیولې و کمیټای ته بیا په لارۍ کې اچولي هلکه دا څه کې وجی فټ پاتونه ټول بند کړي او زنانه نشي تېرېدی نو مال په غبرګ ړوند شي په ټپو کښېنې چې نظر دې نه لګي په خپو لاسونو شل شي چې کونه دله بل پاکوي او غل نشي پاکولی په غبرګ ړوند شي نو ریړو والا چې په بازار کې الوګان او شلتالان او ټماټر او دا خرڅ نه کړي بېګاله به څه کوي دا بغلې کوي دا به ډاکې کوي دومره کلرکان وباسئ په خزانه بوج دی دومره چپړاسیان وباسئ په خزانه بوج دی دې خو وګورئ په پردهباغ کې کروڑونه روپۍ چې په ډسکونټانس باندې ولګېدی په خزانه بوج نه دا بوج نه د 1000 روپو چپړاسي یا د 2000 روپو کلرک چې دی په خزانه بوج دی کروڑونه روپے په فضولیات او دمتوبونو باندې او کنجر قیوم سټیډیم کې تاسو سټ حال کړي جس میں بہاران 7 سال تقریبات کونسلرانو له سبا لکونه روپے ورکړي دي په سرکونو دروازې جوړې کړې 7 سال تقریبات او سب مبلغونه لاس کې ورکړي دي مونږ سره یو دی کونسلر دی نو دا هغه د مخه لاین مخکې تللی دی دا رسته وتلی هغه که دې ورځو کې درته وښیم په دې ګرمۍ کې په بوټانو کې جرابې اچولي نو مخې مخکې دی او دنبالی رست او مبلې په لاس کې دا په خزانه بوج نه دی او ریره سره باټینګن چې خرڅوي جنانه نشي تېرېدی زنانه دې الله پاک د چرګو په مرض مرداري کړي چې یوه پاتې نشي ستاسو زمونږ ټولو ښځې دې خدای مړې کړي وایه امین ووایه څه مو وایه ښځه دې شته زماني مرګ شو وایه چې یوه پاتې نشي نو د ښځو کار څه دی چې بازارونو ته راوتي دي د دوی د لاسه به څوک مزدوري هم نشي کولی مزدوري به نشي کولی نو چې منې کولی نه شي چې اخلاص شي ښه به یې که نه مړه یې کړه خدای دې ووایي نو زما عزیزانو واورئ په کلاو غوږونو زړونه دا الله او د محمد رسول الله د مینې کور کوي زړونه زړه په خدای مین کا
دا مجنون خبره پاتې شوه ټیم پوره وګیا دفعو نو مجنون وایي چې یا الله زما دا نامه دې مجنون ولی یې ده او دا د لیلا مینه دې زما په زړه کې اچولې ولې ده نو پاس نه ورته आवाज وشو چې سوئے وہ یک شب مجنون بخلوتگاہ راز گفت اے پروردگار بے نیاز از تیرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادل ہم چوں کر دئی آواز بتاؤ شو کار لیلا نیس ای کار منست اسمان نورتا سوشو آواز ورتاو شو چې کار لیلا نیس ای کار منست حسن لیلا عکس انوار منست او مجنونا دا تمہیں چلے ونے کرے دا د لیلا کار نه دی او په لیلا میں مین کرے دا د لیلا کار نه دی د لیلا په مخ کې زما د نور تجلی دا تو پما میں نے پلیلا مین واہ واہ مجنون سوئی گیا گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کو نندے یا فرین مجنون وی کدا ٹولا دنیا پما فرین آفرین وئی لیکن من نگویم آفرین ہے چکس مدح من بشنا میں لیلا بعد بس ټول دنیا په ما آفرین وای زما د چاته آفرین پروا نشتا دین پس د لیلا کنزلې به زما آفرین چې د لیلا په مخ کې زما د محبوب جلک دی نو د لیلا کنزلې ما ته بیا زما صفت دی عزیزانو داسې شک پیدا کړي کہ معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے دا معشوقی رتبہ پا قیامت کے وګورا چې دا اللہ انوار و تجلیات مجنون وګوري وہی بدام لیلا نو زما عزیزانو منصور ځان نه جوړ کړي چې استغراق فی الله راشي او بے دا اللہ نا بل صدر تنخکاری او بے دا محمد رسول اللہ نا بل دردم پزڑ کی نہیں دا وعدہ را سره کوي مانند جمعه تقریبا کړه دے مرای میں خوگیگی پیمان چپ کر دفعو ادا بندنگا مرای میں خوگیگی ستڑے میں رحمان بابا لیوانے شمنن میار لیدلین دی لیوانے شمنن میار لیدلین دی ما د درس جهان سردار لیدلین دی والله چې کتلې و په جون ورته ځان خودلې رحمان بابا درو خو نه وي لیوانے شمنن میار لیدلین دی ما د درس جهان سردار لیدلین دی ساقی نشتا چی او جام د میورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدلین دی زر خرسیگی چپ ٹھیک ہے چپ کر سوئی چھ پریگے دا تو خود میں گئے ماتا گوری ماتا پریگے دئی ساقی نشتا چی او جام دا میورا کی
ساقی نشتا چی او جام د میورا کی بے ساقی میں جام تیار لیدلے ندے دیکھو گوری دا کروڑ روپو شیر دے یو زر خرسیگی دا نسب پختنا نشتا زر خرسیگی دا نسب پختنا نشتا پا جرگا کی میں نیستگار لیدلے ندے چی پیسہ ورسر نوی خود غریب دے ما غریب سڑے و خیار لیدلے ندے دیکھو گوری مالدار سڑے چی غل خوری نمونگا سوچ شاد تی ہوئے شاد تی کہو دا سے کنکو خان خلینا دی شاد بیگی اگینا بغل را بیگی خان خلینا دی شاد بیگی او غریب سڑے چی خبر ہو کی نا مڑا بے حیثیت تا دی اگورا خدای دی بے خوبا سلا سے بلا دے دلی راولی ماتا مال راولی دا بودا دی خورا شا دی خوا دی خورا شا دی خورا شا در دی شین شا غریب سڑے دی یو کروڑ روپو خبرو کی نو ورتوی چی کی نمانا دی حیثیت تا دیو گورا تا دا چا پا مخ کی تا خبری کے مونگ سر یو خان تلے و جرگا کی 302 کیس کے دیکھو گوری دیکھو بپری دی یار اشاری مکوئی کنا خان را سر تلے و نو اسڑی لے چورلو چی چا سرم جرگا کولو ناغتا ہوئی چمونگ راغلی ہوئی او مونگ تال راغلی ہوئی او تا سر خبری کول غوانوئی اگر تل خان دا خستا پا خبرو نو پوئی گا ویل مونگ با خبری کوئی نو ما وقتل چپ کیے نا یار پا خبرو نو پوئی گا یہ کہ ویل تا پوئی گا سر مانا تا پوئی گا تخلے شا بس ما اور سر خبری شو دا دولتمند خبری یہ نو رحمان بابا وی چه زر خرسیگی دا نسب پختنا نشتان پا جرگا کی میں نسگار لیدلین دے چه پیسہ ورسر نوی خود غریب دے ما غریب سڑے و خیار لیدلین دے زر رحمان دا محمد دا در خاک روب یما زر رحمان دا محمد دا در خاک روب یم ما یو بلدا سی دربار لیدلین دے بیا وی کا پا قدر پا قیمت بر لی اسمانے واوریو تاسو کی چیزان تا دا شیوئی کن احیتا وی دا سی بندزی دا سی بندزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ پلا رتلو نو دا سی بندزی صحابہ وی جی دا سی مخامخ گوری نا ویلے اللہ تا گورم نو دا غط مخ کی نار وقت سر ٹیٹی ہر وقت ٹیٹ سر بروان کپ قدر پا قیمت بر لی اسمانی خود بیندی مکرد خاور بندیوان بیچارہ عاجز وربشی تور تملا بیچارہ عاجز وربشی تور تملا کرستم غندی دہر پالوان کم زمان بمزغ مات ریز مریز پریوزے سو بسور پا اسد عمر تیز روان دا اجل پن قاروب دی تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لاڑ اورنگزیب دارا شکور شاہ جہان لاڑ باقی تبسو مقیم پدا جہان خدای دسی کولی شی کنا میں نجارو تھی ویل بے کنا میں نجارو تھی
یو چې پکې وروسته راغی باری مینډیټ ما مینډک ته کې ویلې اوس مینډک خو دغه ته وایي که نه چینډک ته وایي نو دلته راته سرکاري اطلاع وشو چې دا مینډک مه وایه مینډیټ دی مال نو زه انګریزي نه پوهېږم که خو باری مینډیټ چې وایي باری اکثریت وایي هر ټکي انګریزۍ کې ولې ورمنډئ نو ما مینډیټ نه مینډک ځکه جوړ کړو چې زه په مینډیټ پوهېږم نه باری مینډیټ انجام یې درته خدای وښودو که نه نو زه د خپل صدر صاحب ته م وایم چې مغرور مشو شاهان دیگر است مغرور مشو شاهان دیگر است څه وایي اورنګزیب دارا شکور شاه جهان لاړ باقی تبسو مقیم پدا جهان یې مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر چی خلیوی پسنا درب گویانے داد خامی اندیخنا دا کم دلیلا چی ازغی کرے پتا ما در حانی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی قیامت کې به دوه ډلې جوړې شي ښي طرف ته د جنتیانو ډله او ګس طرف ته د جهنمیانو ډله نو پته نه لګي چې موږ به په کومه ډله کې د جهنمیانو ډله کې به روان یو او که د جنتیانو ډله نو زما عزیزانو الله پاک دې تاسو ټول ډېر ښه لري په اخلاص به اوس دعا کوئ په اخلاص چې الله دې د امریکې اور میګ مات کړي الله دې د واجپای اور میګ مات کړي الله دې د امریکې او د واجپای د مرګرو اور میګونه مات کړي پروردگار دې زمونږ د ملک ته محفوظ وساتي او زمونږ ملک دې الله په صحیح معنو کې مسلمان کړي خدایا خپل درد او خپل عشق د خپل محبوب یا الله د ټول پاکستانیانو مسلمانانو په زړونو کې واچي خدایا د اسلام دشمنان تباہ او برباد کړي خدایا د اسلام دشمنان تباہ او برباد مولانا اجمل خان سے دعاو کې چې الله غریق رحمت کی خدای پاک یې وبخي الله ستاسو زمون ټول مشرانو وبخي خدایا نن کا کمړی یا الله دا ډومبه منزل آسان کی یا الله دا ډومبه شپه په آسان کی یا الله مونږ د قبر د تکلیف نه په خپل امن او امان کې وساتي خدایا د خپل سوال او جواب نه په خپل امن او امان کې وساتي د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل امن او امان کې وساتي خدایا د پاکستان د مسلمانانو داسې ملا مضبوطه کې چې کافر طاقت جواب نشي کوله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه باب تاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي ادي خبرې واورئ هر شیم په سر ولاړ دی مرګ مم په سر ولاړ دی د ملک جنگ مم په سر ولاړ دی اخوا دې خوا مه ګورئ ما ته ګورئ عزیزانو ما ته په دې دا غصه ځکه راځي چې ما د الله مهرباني ده زما کور کې ټلویزیون نشته او بعضې ځایونو کې د اتفاق نه چرته پېښ شوی ما نو پروت یو ځان نه ملا بادرم نشم جوړولی چې بندې کوي او زم ورته وګورم نو دا خلک ورته داسې ناستي اوس لا دا بل ډمتوب چې راوتی دی کیبل نیټ ورک دی که څه بلا ده دا ډمتر او دلته بجلیګر مولا ته چې ناستي نه دغه به کوئ د چرګوټیانو په شانې ما ته ګورئ په بنیادي خبرو ځان پوی کوي
د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ یې ایس بعیده نه ده چې الله هم سره د ځمکې اوچت کی او راولټم کی کولی شي که نه شي کولی سره د ځمکې نو زما عزیزانو په بنیادي خبره ځان پوه کوي دا د هغه چا خبره ده چې کوم د ټول کائنات مالک دی بل څوک شته د ټول کائنات مالک بل څوک شته د ټول کائنات د مالک محبوب د محمد رسول الله نه بل څوک شته همیشه نگاه د عشق په حسن پریوزی سترګې همیشه خسته شي خوښي نو د الله نه خسته څوک شته شته صبغت الله ومن احسن من الله صبغه الله وی مان زیات خسته څوک دی بیا ستا خستواله خو بنوټی دی نن دی او سبا بنئ الله هغه خسته دی چې و او ویبه اور سب فنا شي اور سب ختم شي هغه حسین ذات و او ویبه بیا الله چې د ځان د محبوبیت د پاره د چا انتخاب کوي داغه نه زیات خسته به څوک وي هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه با خسته نه څوک وو او نه به پیدا شي نو زما عزیزانو ستا زړه دا د دوه شیونو کور پکار دی مولانا ایرون وایي چې بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد پا خدای قسم سینہ میں اشلوا زڑ میں رو باسا زڑ میں بیاسیر کا دننا پکی اگورا اے محبوبا زمازڑ خستا کور دے نو دی کی د بلچا سکار دے بلچا سکار دے نزربا ستا د الله کوری زړه همیشه په حسین سیس پریوزی او الله وی زمانه حسین بل پیدا کړي یو که خیال وکړي مونږ داغه حسن تابعداري چې د چا شونډې په رنګ سری وي چا په دې ځای باندې سرخی مګلی دا روزې چې دی په نوسي باندې ویستي نری کړي وي او دی که نه دا اوس مجبور کړی ماشومې والا غېږ کې ورکړی چې دام بار بوزه یو خو نه دی چې مړې کې راکه دا اوبه یو بنوټي حسن دی دا مونږ چې لیونی کړي یو دا بنوټي حسن دی او خدای وای چې تبا د دنیا ژوند ټول وقف کې اتباع د الله او اتباع د جناب محمد رسول الله ته د سشي لپاره د حقيقي حسن لپاره د جنت د حروبا حقيقي حسن وي قدرتي به شونډم سری وي چهره به سروي مړه دسه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج تتلو او جنت ته جبرائیل بوتلو نو یکدم جنت کې رڼا شو رڼا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال وکړ چې جوړ د الله دیدار دی جبرائیل ورته وی نه ودا سره رڼا شو هغه محل کې جنای چې ولاړه ده هغه ته ولیدي نو هغه په خندا شو نو دا هغه د غاخونو چمک په دې ټول جنت پریوت او ټول جنت رڼا کو دا څوک ده
یا رسول الله دا په جنت کې ستا امت لبا چې الله کوم حوري ور کوي دا دغه حورو خدمتګار ده چې خدمتګار دومره خستای نو چاهوره به څنګه تپوسو شو د پیغمبر نام چې یا رسول الله دا حوري بلوړی وی کمندرای بی رنگ به څنګه الله جواب وکړو کأنهن الیاقوت والمرجان د جنت دا حور بد یاقوت او د مرجان په شانی پرده به څنګه حور مقصورات فی الخیام دا حور به په خیمو کې بندي وي چې تاله خدای درکړي نو په زندګۍ کې به نه بل سره قتلې وي نه به بل کته شي بل تباډو ښکاری نه تا نه بغیر به بل سره اډو قتلې نه اوس دا مونږه چې کوو دا څنګه دي نور لکه څومره شاغوت شوي وسکه حور مقصورات فی الخیام په خیمو کې به بند پیدا وي او خیمه به لري شي او تا ته به ملاوي شي تا نه بغیر به بل سړی ورته ښکاریم نه به تا نه بغیر بل سړی لیدی شي الله نن زمون ښځو سال جوړ کړی دی په پاکستان کې سال جوړ دی هر ورځ په دې اخبارونو کې په دې بازارونو کې دا وخته به داسې کړي داسې وی کني دا سود ویم په خوا به ګیر خریلی اوس ګیرو والا په شرمونو شرمېده ګیرو والا دومره ګیره بئی او درې مانه بورای به ځان پسې سوره کړي په موټر سایکل باندې ګیرو والا تباکے گئی بیڑم غر کا شتباکے گئی خزے کنٹرول کئی لونا کنٹرول کئی پخدے میں دے قسمی تباکے گئی عمر لبجاڑی او سوک بم جڑا رکاولے نش تباکے گئی او پاکستانا نن واجپائی راپورتا شوے دے خبرونوں کے وہی پلانا بھی ربطہ رکھے ہوئے ہیں امریکہ بھی ربطہ رکھا ہوا ہے بین الاقوام بھی ربطہ رکھا ہوا ہے واجپائی گانڈو گردے دیم نشی گانڈو پہ کورسائی کے ناس کی گردے دیم نشی ننے ٹول پاکستان پر لرزان کرے دے کنا رابطہ رکھے ہوئے ہیں امریکہ بخدا دس صفحہ ہستی نہ مٹا ہوئی امریکہ بد صفحہ ہستی نہ مٹاوی گی نن نہ خبر ادا نن زما زوی دوبئی ته تلو لسپیندل سره دي تیرې کړې په دوبئی کې یو تقریر کولو ته نه دی پرېښی یو تقریر ولې وته د بجلیګر مولا زوی په دوبئی کې اذان او په ابوظبي کې او په هالند کې اذان په لوډ سپیکر بند دی خطبه په لوډ سپیکر بند ده تو تمام عرب ممالک باندھے نن د امریکې دومره لوی پنجه تمام عرب ممالک دا وجہ صدا وجہ دا چې مونږ کې اسلام نشتا مونږ کې دین نشتا مونږ کې مذهب نشتا یو اسامه ده اوس بیا په امریکا ته لګېدلې ده چې اسامه بیا حمله کوي تر اوسه پیدا کړې شو بنی آدم نه پیرے دے بیڑا دے غر کشا جن دے نخ کری یو ساما امریکے نہ سڑے راغو مثال دے امریکہ کے ویلد سے خوف و حراس تے کہ بیا خودکش حملہ کی گی خزے ویل پکور کے ٹکنی شوے چی میم سے منڈکی چې بیا جوړه ډاځو شو یو 30 منزله بلډینګ ورتواله نن ټول امریکا په قهر اخته الله دې نور اخته
اللہ دے نور اختر بنیادی خبر واورئ بنیادی تمام کافر ملکونه دا نه غواړي چې د ځمکې د پاسه د اسلام او د جهاد نوم وي د اسلام او د جهاد نوم کافر ختمول غواړي او اسلام د عرفات په غونډۍ باندې کامل شوی دی اسلام به وي او کفر به ختمیږي اسلام به وي که مسلمان ختم کې الله پاک د خپل دین حفاظت په ابابیلو کړو په مکه کې ابراهه گورنر چې په مکه حمله وکړه چې کعبه ورانوما څوک نو چې د کعبه بدل اغسته وي نو پاتیانو په فوج باندې ابابیل مارغان رااله تاسو هر وخت په منځ کې اورئ ودرېږئ په منځ کې او پوهېږئ نه دا خار خلق دی اس مسیح تیج کیوں نماز نہیں پڑھنے یہ ملا لگا رہنے ٹائم ضائع کر دے وہی کہ نہ وہی بالا مانا کہ جو اسے گم زه چې ټیکوم او د خپې مې ټیک مې ادګیرې ته به چې لاړم که نه نو هغې کې به دا خانان ډېرو خانان د دې خانانو خبرې مې اورېدلې دي تاسو ورته څه ټیزن کېږئ خانان خان په عربي کې څه ته وایي وایه مولانا خان په عربي کې خیانت کرنے والا چا چې په د خان نامه ایښې ده په قبر یې ګلونه وورېږه خیانت کرنے والا دا خانان به ولاړو زه به چې په تقریر ودرېدم په قبر نو تقریر به مې ښه اوږد کړو نو دوی به دا چل کولو ما به چې غصه شم نو ما ورته ته ګوره ګړی ته که نه ما ته ویلی شي ما ته ویلی شي ته چې تقریر بس که خو ځه ورک شه که نه ځه زما جومات ته خانان نه راځي نوابان نه راځي ټول د طالبانو منډیان راځي د هغې وجه څه ده چې زما په ژبه کې د کونین استن ده او د کونین استن چې ده بې کوناټي نه په بل ځای کې والی کېږي نه ته پوه شوې نو چې زه ورته کوناټي کې د کونین استن ووایم نو په ټوپونو شي که نه نو د جومات له راځي نه نږدې ټول مې بند کړي دي په جومات نو اس مسیح کیوں نماز باندې ملا لگا رہے ہیں ملا څه وایي خدای دې هلاک که چې هلاک شي تو قرآن به وایي حدیث به وایي دین به وایي اے ملا لمیا نمازاں پڑھ دے نماز سو جان دے سلام نہیں پھیر دا لمیا نو ملا چې لمه مونځ کوي پالنې مونځ کې څه وایي ګرند وایي ګرند وایي پکې پہر اشنا لگی خوگی د خپل اشنا خبرې قرآن د چا خبرې دي نه ټول په ایمان وایي قرآن د چا خبرې دي یعنی اوږد د خدای خبرې چې اوږدي کې مولا نامولا ستا بدي شي امام احمد ابن حنبل خدای په خوب کې ولیدو یو کم سل کرته خدای په خوب کې لیدل آخر کې چې تاسو کو چې یا الله ته په ډېر خوشالېږي الله ورته فرمایل چې حنبله بتلاوت القرآن زه د قرآن په تلاوت ډېر خوشالېږم ځکه چې کم سړی د قرآن تلاوت کوي هم ما سره خبرې کوي که نه نو چې کم ما سره خبرې کوي زه یې خوښ یم نو چې کم زما خوښ یا بیا زما مغه خوښ یم چې د چا زه خوښ یم نو قرآن د خدای خبرې حدیث د چا خبرې دي نو چې په چا د خدای او د رسول خبرې اوږدې شي او هغه پې بدې لګي دا د سپي بچی به هم جنت ته ځي دا به هم خدای بخي دې ته سوچ وکړئ نن قرآن ستا په ملک کې په جومات کې ګردونو لاندې او دوړو لاندې پروت دی د خدای خبرې د ګردونو لاندې پرتی دي
او د لاډ میکاله خبره د شیشو په المارو کې پرتی دي. دغه ملک سره به خدای ښه کوي او دغه ملک ته به خدای په ښه نظر ګوري چې کوم ملک د خدای د خبرو او د پیغمبر د خبرو دا قدر او دا عزتي، هغه ملک ته به الله د کرم په نظر وګوري. والله العظیم چې نن ستا ملک کې د خدای او د خدای د رسول خبرو ته د قدر او د عزت په نظر کته دی چې واجپای څوک دی، برش څوک دی، ترک څوک دی، والله کټته کړي. یم تاسو لږ سوچ وکئ او دماغ نه کار والی چې یو خزړی دی، یو سړی پته نه لګي چې کم ځای کې دی او نن په ټول امریکا څومره یاره راوستې ده. دا که نه ده؟ که تاسو کې اسلام راغی او دین در کې راغی او مذهب در کې راغی او د خدای او د رسول دردم په زړه کې راغی، په خدای قسم که واجپای ستاسو جواب وکړي شي. واجپای سي اوس ته زمونږ دا صدر صاحب د پاکستان دی مجاهدینو ته آرډر وکړي، اوس که درته په اتو ورځو کې د دلی په قلعه لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ونه دروله، ما نه دا ګیره کړي. نن د امریکې په وینا باندې تا د ټول مذهب په تنظیمونو باندې پابندۍ لګولي، ځکه چې امریکا خفه کی. او بله واوره زه د دې ملک یم، زه د ملک دشمن نه یم. الله دې زمونږ ملک په تود بادم نه والی کوي. واوره او بیا واوره، زه درته په ایمان وایم چې رجوع شئ خدای ته او د خدای رسول ته، کینی تبا کېږئ، غر کېږئ. هغه زندگی به هم تباه شي چې کومه زندگی به ټول عمر تېروئ. ټول عمر به ته ژوند چا سره تېرې؟ چا سره به تېرې؟ الله سره. ښځې سره خو به نه تېرې، زوی سره به نه تېرې، رور سره به نه تېرې. ټول عمر به ته الله سره تېرې او هغه الله سره تېرېدونکی عمر به دې ټول تباه شي او غرق به شي. خوروا باندې مه مستېږئ. نن ستا د پېښور ما د کوواټي ګیټ کې یو خبره کړې وه، نو یو شیعه زما شکریه ادا کړه چې تا د بی بی فاطمه د واده چې کوم تاریخ بیان کړو، الله دې تا ته جزای خیر درکړي. نو ما ورته زما خو ایمان دا دی، راشئ وګورئ، راشئ زما د زامنو ودونه هم پوښتنه وکئ زما علاقه کې، او زما د لوڼو ودونه هم پوښتنه وکئ زما علاقه کې. که ما د زوی کارت چاپ کړی د واده، زه به د سړي نه نه یم پیدا، د سپي نه به پیدا یم. نن اولیاءو کارډونه د واده په انګریزۍ کې چاپ کړي. مالا کارډ راشي په انګریزۍ کې، د انګریز بچیا، زه انګریز یم چې مال انګریزۍ کې کارډ را لېږي. بیا د پېښور په تاریخ کې وګورئ، په تاریخ کې ما په 80 کاله کې د پېښور په ودونو کې کروټۍ خوړلي، د ټول پېښور غل به مې خوړلي. کولی شئ داسې؟ بڑی اچھی روٹی آئی، کے آیا ویچ پیج دیتے، کے آیا ویچ ککڑ آئے، پیرو ننگے ہے کہ کوفتے آئے، چول آئے، بڑی اچھی پھرنی بڑھائی آئی. اللہ کس طرح کھا دے؟ کھلو کے کھا دے، کھلو کے. نن گیرے علام یو دیکھو شیطان میں لگا پاسا یو دام پکې ولاړی په تورو خاورو موړ شي. خدای دې پیدا سي پیچش کا چې کینسر دي
نن د ولاړې روټۍ دا د انګریز قانون دی او د انګریز سسٹم دی. بیا شادی حالونه دا د چا سسٹم دی؟ دومره مهرباني وشوه چې د معتبرو ډمتوب شادی حال ته لاړو او د غریبو ډمتوب کوڅو ته راووت. هغه ورځ زمونږ مخې ته یو جنګ تېرېدو نو ډولکي ورسره و. نو پلار دلی چې دی اتیکې خرڅوي، دا غالک پلار زن طلاق چې دی اتیکې خرڅوي او په دې ګرمۍ کې دغه ته ناستي ده سکرو ته. نو غړچې 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 زه چې داسې وکتل داسې شو، زړه راغی چې ورمنډه کړه. بیا مې په تندر دی ولګي، یو خو نه دی که نه چې ټیکې دی. دا قوم د قوم تھرو آؤٹ پاکستان 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جا کڈی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. ٹولے ہوئے 12 برس ٹولو ہوئے کنا وہ بوڑھا 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی، جہاں کڈی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی. وہی 10 لکائی میں 12 کال اپنا چکی خوا، وہ جو 12 کال پس میرا ویستنو مغسی کا گوا. مونگ 10 لکائی چې 12 کال اپنا چکی کیم دی نو چې روم باسي مغسی وي. نو تا ته په ایمان وایم چې کله زه دا ګیرو والا په غلط وران کارونه وګورم نو زه دا خپله ګیرې ته داسې لاس کم چې خدایا زما دې ګیرې نه به د سپي لکۍ مخی چې زه دې قوم کې اوسېږم او دې قوم ته زه جلسې او تقریرونه کوم، دې ګیرې نه د سپي لکۍ مخی. خدایا ما نه به سپی مخی، زما زړه ته دا راشي سپی به ما نه خی، ځکه چې سپي سره به د خپل زندګۍ حساب نه کیږي او ما سره به د خپل زندګۍ حساب کیږي. نو ما نه سپی مخه دی. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د عرفات په میدان کې دین مکمل شو، بل دین بنئی، نبوت ختم شو، بل نبی بنئی، بل پیغمبر بنئی. کچا دعوی وکړه د پیغمبرۍ هغه به دجال او کذابي. ما ته نه ښکاري چا توهین رسالت کړی، دا چا ولیکل؟ دا مونږ چې کوم عمل کوو دا رسالت منلو والا دا توهین رسالت نه دی که نه؟ اول خدا را میان ټیکول پکار نو اول به خپل ډله ټیکې نو بیا به وروسته بل ډله پسې ځې که اول خو د خپل کور غم وکړه. کور زمونږ وران دی. توهین رسالت خو مونږ خپله کوو لګیا یو. د رسالت غوندې خبرې زمونږ نشته، د رسالت غوندې ګرځېدل زمونږ نشته، د رسالت غوندې مړی زمونږ نشته، د رسالت غوندې ژوندی زمونږ نشته. نو توهین رسالت مونږ ټول یو که نه یو؟ نو اول خو مونږ یو که زه وایم قادیاني په ښه دخره واچوم، قادیاني اچوي ټول خپل کار به کوي. قادیاني په تندر ولده مادیانان راتینګ کا، مادیانان دا وګوره. اوس دین پلازا چې جوړېږي دلته به څه کېږي؟ توهین رسالت پسې ګرځي. دین پلازا یو دکان په 70 لاکھ روپے خرڅي، د ښځو عظیم شاپنګ هال بدای. دې خو وګوره کم سړی دلته یو کار شروع دی. دا غریبان نه دي، دا د چایو بوجای د آیت آباد نه په 100 روپے کرای باندې پېښور دکاندارانو ته راوړي. نو هغه چې پېښور ته راشي غریبان دي کوڅو کې ګرځي او منډې وایي
په سایکل چې پولیس والا وګوري واپس منډه کوي، ورپسې په لینکوزر کې کسٹم والا ګرځي، او چې سایکل پسې بوجي وګوري الا وای قانون لاس کې واغستو، الا د قانون بې عزتي وشوه، څه چلو شو؟ وای د چایو بوجي په سایکل تړلې ده. داسې کېږي که نه کېږي؟ نه ټول ووایي کنه کېږي، د دروغ وایم خو وایي. ٹھیک شو، الا قانون لاس کې واغستو، د چایو بوجي په سایکل تړلې ده، په لینکوزر کې ورپسې ګرځي. دا د چا قانون دی؟ د انګريز جوړ کړی قانون دی کنه؟ د پاکستان قانون خو د لارډ میکالې قانون دی کنه؟ ٹھیک شو. ها په دارو چشم ما د سایکل باندې د چایو بوجي تړلې ده، قانون ملاس کې واغستو، ما حلال کړي. خو کله انسان جوړ کړي قانون چالاس کې واغستو او غلا سزا ورکې، او کچا د خدای قانون لاس کې واغستو، هغه سره څه پکار دي؟ وای علالول پکار دي کنه؟ ها علالول پکار دي کنه؟ ها راشي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن قرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شپږ زره، شپږ سوه، شپږ شپېته دفعې دي د الله په قرآن کې. د هرې دفعې احترام به ته کوې که نه کوې؟ په شفیع مارکیټ کې، په آرمی سټیډیم کې، په کوچی بازار کې، ٹھیک شو، پولیس ودروه چې کومه ښځه وګوري فوراً دې گرفتاره کی او تاڼې ته دې بوځي او حالات کې دې واچي، میړه راشي، رور راشي، ولې خان دا دې نیولې ده؟ نو خان دې ورته وایي چې قانوني لاس کې واغستو، ستا دې ښځې قانوني لاس کې واغستو. سړی به وایي چې څنګه قانوني لاس کې واغستو؟ دې ورته وایي چې د خدای قانون دی چې قرنا فی بیوتکن، ښځه به په کور کې ناستی، بار به نه وځي، او دا بار راووته، دې قانون لاس کې واغستو، دا فلانې دفعې لاندې ما چالان کړه او حالات کې مې چوړې. او به کوي تاسو پولیس والا دا کار شته چېرته که نه؟ یوه ښځه خو ونیسئ ظالمانو په حوالات کې واچوئ. یو دوه منیزه بوری خو ونیسئ که شل سره د چایو بوری نیسئ او 2 منه بوری نه نیسئ. خدای ته وګورئ، دې جولای ته وګورئ، خدای له به څه جواب ورکوئ، خدای له به څه جواب ورکوئ چې د انسان جوړ کړي د قانون د احترام دی چې په حوالتونو کې واچي، او د الله د قانون 1500 کاله وشو، د هغې په یوه دفعه لاندې تا یو سړی په حوالات کې وانه چوړ، خدای له به څه جواب ورکوئ؟ او د پاکستان حکمران طبقې تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ چې د الله غوندې قانون پروت دی او ته د انسان د قانون اتباع کې؟ خدای له به څه جواب ورکوئ؟ دې ته سوچ وکئ. کچا زور ټیر ته وګئ ښئ قانون دې لاس کې واغست. مونږ سره یو اولدار دی، ما سره کله ناست دي، نو هغه بل چل نه ورځي، خو چې څوک تیر شي او په سایکل یې غوټه تړلي، وګوره قانون یې لاس کې واغست. هغه ورځې یو سړی تېرېدو 200 بوجه یې په د 200 بوجه یې په سایکل تړلې وه. نو ما ته وایي چې وګورئ جي قانون لاس کې واغست او د چایو بوجه، ما چای نه دي بېخ